زمنګ د یو خوږ ملګری واده ونن نو داغه د نکاح او د واده په خوشحالۍ کې مونږ ټول راجمع شوي یو او دا یو ښه موقع ده چې د هغې په خوشحالۍ کې مونږه د دین خبرې وکړو واورو او زمونږه د زندګۍ رخ برابر شي ځکه د امت رخ چې دی دا ډېر غلط شوی دی د اکثریت غمونه او خادۍ چې دی دا د غیرو په ډګر او په طریقه روانې شوي معاشره دومره مجبوره کوي چې ډېر ښه خلق او دینداره خلق یې هغوی په خپلو خوشحالو کې بېدیني شروع کړي او دغه معاشرې نه متاثره شي او مجبوره شي نو په یو داسې معاشره کې یو ځوان راپاسي او د معاشرې د دې طوفان نه بغاوت وکړي او د معاشرې د دې رسومات باطلو نه بغاوت وکړي او خپل نکاح په یو ښایسته طریقه د سنت وکړي باغی کې راغلی ورته نیکان خلق هم راغلی علما هم راغلی بلکې کوشش دی داو کی چې یو عالم نه ټیم واخلي چې زمونږ د خوشحالۍ موقع ده ته به خامخا راځي کنه زه بیګا مونږ د شپې راغلی د کراچۍ نه ما دی ته معذرت کړی خدای زما معذرت نو قبول کړي چې په هر صورت وته حاضری کوي الحمدلله حاضری موقع نصیب شو زمانہ مخ کې حضرت مولانا مفتی شریف حسین شریف صاحب ډېر ښایسته او خوندور بیان تاسو ته وکړو زه به درته هم په اختصار یو څو خبرې کوم ځوانانو تاسو ورته هم غوږ کېږئ او مشرانو سپینګیرو تاسو ورته هم غوږ کېږئ الله رب العزت منگ له یو کامل او مکمل دین راکړی او امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کامل او مکمل دین دے امت تا بیان کړی دی ښودلی دی د بیت الله نه واخلې تر د بیت الخلا پوری د تلو راتلو او د استعمال طریقې امت ته ښودلی دي او دا د انسان یو فطرت دی چې کله انسان پیدا شي د معصومی کله چې د ځوانۍ ته نږدې کیږي نو د خواهشات او شهوات چې دی دا هم ځوانېږي دا هم سیوا شي او د جنس مخالف ته میلان شروع شي نو اوس یوه لار دا ده چې دغه خواهشاتو تکمیل دی په نارواو کې او د الله د غضب او د سزا مستحق وګرځي او دویمه طریقه دا ده چې د تکمیل د خواهشاتو کی ضرورت د ده لوګ او تنده خواهش او طلب د ده خو پوره د پیغمبر په طریقه او د الله په حکم کی نو د دا تکمیل د خواهشاتو او حصول د خواهشاتو د پاره عبادت وګرځي او سعادت وګرځي هم په دقه نظریه باندې د الله حبیب وی چې اربع من سنن الانبیاء سلور کارونه داسې دي چې هغه د تمامو انبیاء سنت دی هغې کې یو نکاح دی
سده نکاح دے او دا خپل ځان باره کې د الله حبیب وی النکاح من سنتی النکاح من سنتی دا نکاح دا زما د طریقې نه دے زما د لارې نه دا زما لار دا زما طریقہ او زما سنت دے نو چه دا دا پیغمبر طریقہ دا نو چه دا پیغمبر طریقہ باندے پورا کی نو دا امستا خواہش پورا کی گی خدا در عبادت لکلے کی سمر عجیبہ دین دے اللہ سمر کامل دین دے او بیا ہر انسان وعدہ کئی چې دی ودونه کوي نو دا د زندګۍ یو ډیر اهم موړ دی امام الهند مولانا ابو الکلام آزاد رحمه الله تا داغه یو شاگرد خط لیکل چې حضرت زما عجیبه جملې لیکي تاسو وګ دې دیوالو که زما سه زوګ دی وایګه کنه ما مفتی صاحب ته ویلیو چې تاسو سونه ټیم ولګوي زما به هغه عمر ټیم کم شي نو که تاسو ستړي جو دوا به وکړو ها بیا به لږ ویښ یعنې ښه نو دا جواب واورئ چې دی په هغه خط کې څه لیکي هغې الله امام الهند ورته لیکي مولانا ابوالکلام آزاد چې شاګرد زه خو درتلی نشم خو یو څو خبرې دي زه تا ته کومه کېدی شي په دې نوې زندګۍ کې ستا دپاره مشعل راه وګرځي او ستا د ژوند د خوند کې تا دپاره معاون وګرځي نو په هغې کې ورته دا آیت لیکلی دی د سورت روم 21 سپارې 21 آیت دی څه وایي ومن آیاته دا اللہ دا قدرت دا نخنا دا عمدہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا چے اللہ پیدا کری دی ستا سے دا پارا من انفسکم ستا سے دا جنسنا ازواجا جوڑے ستا سے دا پارا ستا سے دا جنسنا جوڑے پیدا کری دی دا صد پارا لتسکنو الیہا جتا سے دا اغی پخوا کی سکون حاصل کئے وجعل بینکم مودتا ورحمہ او اللہ گرزولے دے ستا سے ترمینزا مودتا محبت منا ورحمتا او شفقت او مہربانی ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون بے شک پدے کی دیر دا عبرت او دا نصیحت نخیری خود کم قوم دا پارا یتفکرون جاگہ دا اللہ دا قدرت پر نخو کی سکئی فکر کئی دا آیت ورطولی کو اس دا غید استدلال تا مگو رہے سجیبہ انداز دے زوانانو سوئی وی اللہ تا سے تداوئی چی اول نخدادا تخو وعدہ کئی نکاح کئی نو دا پا زین کے وساتا چی دا خد چی تا کورتا راویستا ایجاب و قبول اوشو امدقا خبر علامہ عبدالماجد دریابادی رحمہ اللہ پخپل تفسیر ماجدی کی دا دی آیت دلان دلی کی چی دا کور پورا نظام اللہ پتی آیت کے داغی اصول ذکر کری دی وی اول خود دا ذہن جوڑ کا چی دا فرعونیت جان کے پیدا نکے چی زخاوند ناری نیما او دا زنانہ خود چرتا زمان دا خدمت دا پارا خالی یو مشین دے دا چرتا یو بل مخلوق دے پوشوی او چی ما اونی سو میں تڑو رابی سو بس پوشوی پا خور کے بے ورو تڑم نا اولی در لدا زین جوڑ کو
چې خلق لکم من انفسکم دا ما پیدا کړی دي تاسو لپاره خدا بل مخلوق نه دی من انفسکم داوم سام جنس داوم انسان دی سده انسان دے نو چه تا غیرت لرے داؤم لری تا تکلیف محسوس ہے درد محسوس ہے شرم محسوس ہے نو داؤم اگنا چه دی کیوں دا ٹول احساسات موجود دی دا دی خیالو کا او دویم دا لفظ چوئی نو دا دیر باطل دینو نو خپے کٹ کرے چه پا دیر باطل دینو نو کی داویلی دی چه زنانہ انسان اڑو دینا زنانہ دا انسانیت نہ انکار کرے بس ودا خود نارینہ دا خدمت دا پارا سدے یو مخلوق جوڑ لے دا غید زندگی اڑو حق نہ مانو قرآن ہوئی من انفسکم کت انسان یو احساسات لری نو داؤم اولرا داؤم اگنا چی داؤم سچے انسان دے استا ہم جنس دا او دویم چی دا جوڑی اللہ پیدا کری دی نو یو لفظ تاسو تا خود لے دے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ چی دا بنیادی مقصد سدے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ اے ناری نو اے خاوندانانو تاسو دا بیبیانو پسند خواہ کے سشے حاصل کئے اوے کنا سکون حاصل کئے نو مولانا ابوالکلام آزاد ہوئی لِتَسْكُنُوا کے لفظ دا سکون دمر جامع راوڑ چتا تے یو لفظ دا ازدکو کہ اے انسانا شپاڑس کالا ولس اتلس کالا تا دا زوانے تیر کری دی او وعدہ دی نو تاکہ سکون نو استراو آزاد گردید کنا چھ وعدہ ہی نہیں نو صحیح آزادی سکون پکی نہیں چرتا چھ مخی بس ورمنڈا کی پوشوئی آو فکر ہی نہیں وعدہ ہی نہیں نو کما غاڑا ور مخشو جو بس روان شی نو امام الہند ہوئی چی اول دے آیت کے وقید چی نکاح دیو کو نو اس تا آغا منڈے ترڑے سکڑے پاگے کے ٹھہراو راوالا لِتَسْكُنُوا اس پتا کے سب پکار دے یو ٹھہراو پکار دے چی وعدہ دیو کو تاکہ بیاؤم لسڑی توبرا نگے نو اس تی پلارم بیا گیلا کئی مورتم بیا سکئی دو وعدہ نمک کی تی دونا گیلے خوچ وعدہ لو کی نو بیاتے نسکئی سڑے وسط وعدوں کو نوسم پتا کی ٹھہراو را نگے پتا کی تبدیلی را نلا بدلون را نگے نغوی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا او دویم لِتَسْكُنُوا ٹھہراو تاکہ ان پکار دے شروط بنکے ہوسو خپا حوصلہ پا وقار با زندگی تیرے پکور کی ہاں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا او دویم دا کہ تاسو دوارو کہ دا احساس و جذبات پکار دی چیئو بلہ سکون ورکوئی سور کوئی دا ندا چی جینے را وادکڑ لاغے قسم کڑے دے چی کٹول میں سکون تبریخ ہوئی کور دل ٹول اور کم نانا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا دا یو بل دا سکون اسباب پیدا گئے او دا زب پا دی ویڈیو دیر خبر کولا کولے نشم دا شم بیا خبر خلق کٹ کی نو بیا تنا بل سے جوڑ کی کنا نو زب پا دی باندے دیر محتاط جملے ویم تاسو تزان رساوئی پوئے شوئی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا نو اس یو خز داسی چا غید خاون دا ٹول جن سکون ختم کرے نو ما تا ہوئے دا کورانی چلی گی نو داغی نتیجہ سی داغی نتیجہ دائی چا خاون دا کور نبار خوشحالی خوش ہوئی کڑے اولا وعدہ خودش بے دو پورے اگا کور تا اللہ کوئی وعدے کل کور تندر آزی اگا کل پا یو چوکی ناسی کل پا بل چوکی ناسی کل پا یو پولا ناسی خوش ہوئی او خلقی لٹی ہوئی کور تا خوارشی وی کور تا راجی نو چوی نو دے بدا سے نو نو دا احساسات چی تاسو اول پیدا کئی نو تاسو تا بس محسوسی گی راحت محسوسی گی او دا دی احساس اللہ
د الله پیغمبر صحابه ته داسې خودلې او داسې د خپل زندګۍ نه چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د سفر نه کور ته راتلو کوم ځای نه نو چې څنګه کلی ته بنځدې کې نو بار به چرته سټې وکړه که موقع به او به لمبل جامې به واغوستې صفا سوتره پوه شوئ او میسواک به وکړو ښه به ځان تیار کړو چا ورته وایي د الله بنده اوس خو د کور نږدې دی پرېږدم دغسې نه زما دا خواهش دی چې زه د سفر نه راشم کور ته نو چې زما ښځه صفا سوتره زه د هغې نه دا غواړم نو هغه هم انسان دی د هغې به هم دا تمنا وي چې دی هم دغسې څه وی صفا سوتره او ښه وی پوه شوئ چې هغې نه ځان له دوشاړې خیږي بوی ته ځي ده نه ځي د یو بل اړو احساس نه کوي بیا زندگی تیری دا ټول احساسات تستا د انسان د کورنۍ زندگی ښایسته کولو دپاره څومره احساس کړی دی د صحابي رسول دا د قرآن ډېر لوی مفسر واده کړی چېرته خولې ته میسواک نه خوا کوي پوه شوئ چې 10 فوټه لرې تنه سړی تنګېږي نو ما ته ووایي دا به د یو بل دپاره لتسکونو کې راځي یا که په عذاب کې به راځي سزا کې ښځه تلې و عدالت کې خاوند خلاف چې بھائی دې سړي نه ما خلاصه کوي نه یې پاتې کېده جج ډېر مینت زارې ورته وکړې اوسه خاوند یې پرېږدي نه جج چېرته کتل دي خاوند یې راغلی په تاریخ چې هغه ته یې کتل دي نو ښځه خو ډېره ښایسته صفا سوتره وه خو چې هغه سړي ته یې کتلي دي نو هو حالات ډېر خراب جج پوه شوی دی چېره دا خو په ډېره سزا کې مبتلا ده نو هغه وکیل ته ویله ویلي چې اول خو دا کس بوزه نهی ته چېرته حمام ته بوزه دا ختم دوله برابر کا او زما په پیسو ورله سوټ واخله وسکټ ورته واچو جامې ورته ښه برابرې کا هغه خو نهی دکان ته نه بیل پکار خو سرو سټیشن ته بیل پکار و پوه شوئ هغې ورشه بوزه چې د ډینټینګ پینټینګ وشي او مکمل تیار کړي بیا یې راولې نو چې بیا یې راویستی دی اوس یې هلته عدالت په کمره کې کېنول دی نو جج دې ښځې ته وایي په یو شرط دی خلاصومه دغه سړي نه چې هغه بل نکاح چې کوي هغه بل خاوند به دله زه خوښوم بیا نو دا وایي ټیک ده دنه مې خلاصه که بل چې تا خوښ کړو نو داسې روغ غونې کمره کولاو کړله دا سړی کېنول پترس غونې ورته وخو چې پترس یې ورته وخو بیا د سړي سره به بیا واده وکړي وایي جج صاحب قسم دی دغه مې خوښ دی ده سره کوم خو دغه اول شي نه مې خلاص کا هغه یې روکه ښځه وې سړي ته بیا ښځه دی همدا حق دی وې بل نه دی نو هغه ته وې د الله بنده د کور زندګۍ دپاره خو څه اصول دي که دا به کوئ د هغه ذات ذکر درته کوم چې هغه په 63 کاله زندګۍ کې او د نبوت دا 30 کالو کې پورا جہان کے انقلاب برپا کڑے دے دنیا اجڑا قولے دا 27 غزواتوں کی شرکت کڑے دے شاہانوں تے خطوط نگلی دی او دا پورا جہان انقلاب دا اغین باوجود دا غدیار لس بی بیانی دی او دا اغیل دا سے ٹیم ور کڑے دے او پا دا سے طریقہ کہ ٹولی بی بیانی مطمئن دی دیتا وی کمال دا زندگی دیتا وی کامیاب اصول دا زندگی تیرا ولو دا ټولې خوشاله ساتلی دي چې تاسو یې سړي یوه ښځه یو هغه ته هغه په هغه یوه کې دغه حالي نو لتسکنوا الیها او دویم وجعل بینکم مودة ورحمة او اللہ گرزولے دے ستاسے ترمین دا مودة محبت ورحمة او مہربانی او شفقت عجیبہ کمال دے مسلمانانو زوانانو دے الگ جنی یو بلی دلی ندی خبری ندی شئی
وشوي او نکاح نمخ کی دیو بلنا ایس ندی خبر خو یو جملہ چی نکاح کی چی دا پلان کی پا دمرا مہر دا شریعت مطابق تا قبول کڑا چی تا وی مولا نو چی دے وی آو قبول دا نو بس دا دی لفظ قبول دا لگ چی وی دا جنی وی بس دا دی جملے نا پس دا دی پزڑک اللہ دا محبت یو دریاب پا چپو راپور تکی اللہ اکبر دمرا دوارو پا زڑکی دمرا محبت پیدا کی دمرا او دا دقی یوی جملے نا پس چی دے دا الگ دا جینی مور تا مور وی دا غی پلار تا پلار وی او دا جینی دا دی الگ مور پلار تا سو وی مور و پلار وی دمرا محبت جعل بینکم مودتا و رحمہ نو تاسے کی مینا پکار دا محبت پکار دے نو ما تا ہوئے دا مینی دا خزے دا خاون دا مینا چاہتا مطلوب دا دا اللہ تا مطلوب دا نو بیا خواخی اسقر لدا ندا پکار چه کچرتا زوی او نگوری مینا محبت کئی او دا خواخی موڑی خرابی او دا بودگانی ما تا پتا دا وشوی نو چه خاونی علاقہ مینا کئی نو دا بودای موڑ دیر خرابی دا باز خبری دی کلو نا دی معاشرو تا بیا روزی پوشوی دا پٹی چرتا پاتی کی گی یو زنانه وی چر سړی وی سوالو کوي چې الله مې وی خواخې نو خلاص کی نو چاوته ولی وی بس په داسې عذاب اخته کړی چې خواخې به راتله څه دو سورج به ته چې سار کېدل راتل په کمسې کې به لګوتې ولې چې سختې لامددي کوي پوه شوي دا خواخې او چې کو وخت چرته لامده ولید نو بیا به ټوله ورځ پړسېدلې ګرځېده چرده بدای زما زوی سره ظلم کړی دی هدا الله باندې نا اسلام ډیره ښه طریقه ښودلې ده ژوند تېرولو د زندګۍ تر مودتن و رحمه همدغه مینه خو مطلوب ده چې دا مینه ورته نه حاصلېږي دی به بیا باش خوند کوي دی به بین وی په بل ځای کې خامخا به دی ګرځي جعل بینکم مودتن و رحمہ او یواز مودت نا و رحمتن رحمت دا لفظ زکوی چی پا دی رحمت کی تقاضا دادا چی که یو نا غلطیو شی نا دا بل دا غلطی برداشو کی تی توی شفقت مہربانی نو دای دا توم اشارہ اکڑا چی دوارو نا بس کی غلطی کی کوتائی با ہم کی خدا غیر طریقہ کار دے اغبون پا آغا طریقہ حل کوئی او یو جملہ زر تبلا ویما زما شیخ مانا کئی جعل بینکم مودتا و رحمہ چی مودت چی دے دا پزوانے کی چی وعدہ وشی علکوانی نو بیا مینا و محبت چلی پوشوئی او چی کل خز خاون دوار بوداگان شی نو بیا رحمت پیدا شی سشی بیا اگر رحمت پیدا شی دمر رحمت پیدا شی چی بوڑا که چرتبار لار او تو سوکتوی دا سیب و دانی او خورا دیو ازدن نخورم خوی جامرو گونی واسکٹ کی واسی بوڑای لبے یو سموی پوشوی جینای خوتا نوی خو او پوشوی نو دے بیا دمر مینا کئی دا سشی دا غا محبت پیدا شی دا غا رحمت آغا دا سمر خیستا قرآن ذکر کرے دا قرآن دا احساسات پیدا کئی دا انسان کور دا خوشحالی دا نه دا یوازے جو بس وعدو کی او بس بیا دا بیچینی او دا بی اطمینانی جن تیرئی رونو زتا سے تویم راشی دا خپل کورونو جن خیستا کئی نن میں یو ویڈیو دا یو عرب یو عالم قتلا مشہر بوڑا عالم دے خودی راجیبا جملہ در اوے لتا سے اوے ما جی خپکے گے خونا اگوی چاوتوی خزا سشے دے زنانا اگوی خزا کدا چرتا اللہ پا مرغو کے پیدا کرے وے ندا بے تاؤس پیدا کرے وے ورسے دے
او کدا چرته په حیواناتو کې الله پیدا کړي وي نو دا به هرن پیدا کړي وا ته هرن ته څه وای تاسو جی اوسای پوښي سترګي خاصتای پوښي خوشبو تیزي نو دا به اوسای پیدا کړي وا او کچری دا په حشراتو کې الله پیدا کړي وي نو دا د ډیوی او د بلف پتنګ به پیدا کړي وا پتنګ پر پرکه خدا اللہ انسان پیدا کړه زنانا نو چې انسان پیدا کړه نو اوس دا مور شوا دا حبیبه شوا دا رفیق حیات شوا دا خور شوا او چې دا لوکی دا نو پلار له د جنت دروازه کولاوي او چې کله دا ځوان شوا نو دا د خاون کور آبادی او چې کله دا مور شوا نو جنت د دې د خود لاندې کې خود لشي که پوئیگی پدے تا دیر دا راحت زندگی دا 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 خون دا خراش رونو پدے خون پوئے کئیزان دا دین خودلے دے منگتا دا ٹول تقاضی دین پورا کری دی دا کامل دین دے نبی علیہ السلام وی تنکاح المرأة لاربعین دا زنانا سر عام معاشرہ کی چی نکاح کی گی نو سو خبری قتلے کی گی سو اوے سلور خبری قتلے کی لے اربعین اول گوری لے مالہا جنہی مالدارا جنہی دا صدا ہاں زمانگ دے علاقی او کس راغ ما تاوی سڑے پلان کے جمعی لتا پسراتلو خصب بگڑاو شوے دے مجسل بگڑاو شوے دے ویچی دا جینۍ کورنۍ وا د امریکې نو هغې وی چې منګه لور به ورکو خو بیا به د هلک کوم چې دی ویزه به ولکو دی به چېرته غواړو ځان سره امریکې ته به ځي به دوی چې دا خبر شي دي نو بس د هلک مور او پلار په تهجد ګوتې پورې کړي نه اشراق قضا کیږي نه چاش قضا کیږي د شپې او د ورځې دواګانې هم دي او چې څوک ته وظیفې ښیي وظیفې هم شروع کړلي پوه شوئ نو چې په امریکا کې رشته میلاویږي نو وظیفې به نه کوي خامخا وظیفې شروع دبا کې دوه درې میاشتې تګ راتګ شروع دی چې درې میاشتې بعد هغوی انکار وکړو پوه شوئ اوس هلته نه چې انکار وشي سړی کیني هغه یې پرېږدی دا وظیفې مظیفې هسې دي موږ ورته ویل چېرې دا وظیفه داسې پوه دا د الله نوم یادوي هغه نه 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 په وظیفو مې یقین ختم شوی دی صرف په څه وجه چې د امریکې رشته وه مال ګوري خلک څه ګوري لې مالها او دویم ولی حسبها خاندان ګوري څه ګوري خاندان ګوري چې اوچت خاندان او دریم ولی جمالها حسن و جمال ګوري سګوري معلومیږي دا دا چې مال یې کنه نو بیا جمال ته هم دومره څوک پروا نه کوي داسې ده که نه ده زمونږ دا ریپورو د مور نه مشره وه د نیا همزولې وه خو په امریکا کې وه نو واده یې ورسره وکړو چې نیشنلټي میلاو شي نو مال داسې شی دی چې دا یي نو بیا د نورو ته هم څوک دومره نه ګوري نو لجمالها حسن و جمال په وجه او سلورم شے ولی دینها دینداری پسویم نمبر گوری پس سلورم نمبر گوری نو دا اللہ حبیب پا دی حدیث کی دا ندی ویلی چے حسن تا مگو رہی نا دا اندی ویلی مالو نگوری دا ندی ویلی حسب نسبو نگوری دا ندی ویلی دای د معاشری هغه عکاسی کړي ده چې خلک دی ته ګوري ترتیبی دای اول مال دی حسب دی جمال دی په څلورم نمبر کې دین دی پیغمبر وی دا نور ګوري خو ترتیب بدل کې ترتیب داده فر بذات الدین دین لا اول نمبر ورکا معاشری خبرې نه درت کړي چې دا مګوري دا وګوري خو ترتیب سکا بدل کا او دا سلورم نمبر منی چکم شی دین گورین دی لکم نمبر ورکا اول ورکا فظفر بذات الدین دین لترجی ورکا دیندار بارہ کی کوشش ہوگا ولی چی عام ورکی ہوئی
چې دیندار خذکور تراشی نو خلق داوی تبلیغی جماعت والا دا جمله ډیر یادی چې مرد بنا تو فرد بنا، مرد بنا تو فرد بنا، عورت بنی تو خاندان بنا. وہ نشوئی ہاں چی یو نارینا نیک شو جو خو نارینا دے جو بدق یو دے خو چی یو زنانا دیندارا پیدا شوا نو دا پورا خاندان بدلے دا پا دینارے دا دے کے کمال دے نو دینداری دیتا ہو گو رہے او دے ما خبر ازتا داؤں کو ما دا زوانانو دیر زیاد خوشحالے گی دیندارم خوخی کنا زوانانو اوئے کنا نو پوښوي چې سړی وای دا خواهشي کنه چې دیندار راځي نو په خپل به هم دیندار کېږي پوښوي ځکه چې په خپل هندو سیک نو د هندو سیک کر بیا هوري نه راځي نو په خپل به هم دیندار کېږي نو الله بدل بیا کور دیندار کی. عزیزانو راشي نن موږ د عهد کو چې موږ به خپل خادای من بخپل کور دا د دین په ډګر روانو یو کوشش دی څه دی کوشش دی چې کوشش کو قدم پورته کو د الله مدد او نصرت به زمونږ سره وي زمونږ به کورونه د خوشحالو شي زمونږ به زندګۍ د اطمینان شي او کنه نو بیا به هر څه موجودي خو سکون به نه وي پریشانه به وي خلک بیا جاړي لګیایي په زندګو کې تاسو ورشئ زه تاسو ته اوسم ویم ورشئ د ثوابۍ خو نشم داری پور به درته زه داری پور یم یا عام ورشئ تاسو عدالت کې تپوس وکړئ چې د ټولو نه زیات کیسونه د څه راځي بس همدغه حال موږ ویو چې په دې د دې راهنمایي پکار دی د ځوانانو ته د کور ته د قوم ته دا ښودل پکار دی. چرته یو وکیل راته ناست هغه ماته وی زما کار دغه دی چې عدالت کې ټوله ورځ هم دغه حال دی د ښځې او د خاوند جګړه ده. موږ کوشش دای چرته ښځه خاوند به په دې وتړلی شي چې ځمکې او جایدادونه ډېر ولیکلی شي نو بیا به دا وروره دا څه وایي دا څه وایي چې کله د دواړو مزاج یو بل وپېژني او ژوند په طریقه که هیڅ نه لیکلي که نه نو هغه یو بل له هر څه لیکلي وګڼه او که هر څه ولیکې که نه خو چې دا نه یو ځای شي که نه هغه نه په زورونو په مالونو په بنګلو په مهرونو ډېرو لیکلو دو زندګۍ نه تړلی کېږي. کوئ به ځوانانو دینداري به اختیاروئ خپلې خوشحالۍ به په دې طریقه کوئ چې په دې طریقه شوي نو بیا به ژوند داسي چې ام المؤمنین صدیقه کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ حبیب سوئی دا یوازې خاوند نه دی پیغمبر هم دی مرشد هم دی معلم استاد مربی هم دی د دین پس یو خاوند دی حکور ته وګورئ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام یا عائشہ ما تا پتہ لگی چکلتا مرور خفائی تو چکل زمانہ مرور خفائی کتا بالکل ظاہرائی نخو ما تا پتہ لگی او چتکل خوشحالی نو بیا ما تا پتہ لگی نو ام المومنین کار کے اختو سارے راپور تکیو اغا سنگا اللہ یا غسنگا نبی علیہ السلام و عائشہ کلا چی تو خوشحال ہے نو تو یا چرتا خبری کئے او چی قسمو چتے نو تو و رب محمد پر رب محمد میں دے قسم ایدہ کار دسے دے زمانم واخلی چی و رب محمد پوشوئی اوی چی خپایم نبیا نو تو بیا وی چی و رب ابراہیم اللہ اکبر یہ تو بیا سو ہے کہ ورب ابراہیم دے ابراہیم پر رب میں دے قسمی نوم المومنین پا خنداش یا رسول اللہ صرف نوم بدل کما نور خوزما پا زڑکے مینا محبت کی خویز کمیں دراز دا امام الانبیاء دا کور یو جھلک تے
څومره د احساساتو خیال دی جی په دې سو پوي حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا د امام الانبیاء په بیبیانو کې وا خود دې جسم غټو نو دا سوئی وی اورځ الله حبیب سره په سفر روانه ما بس پس خبره مزړه راونه اړې جو په جړا شو نو اوس خزه په جړا شو نو د خاون څه کردار دی دې ته لغوه کې وی جم جاړم وی نبی علیہ السلام فورن زما خال راغې او د امام کائنات نبی علیہ السلام په خپل مبارک الله سنو زما اوخ کی پاکي او ماته وی خاموش خیر دې مجاړه جی پښتنو څنګه دا خبره څه انتها نه ده د تربیت د امت قسم دې تک سوچ کوم نو حیران شم چې د الله حبیب دې او د بیبي سترګو نه اوخ کې پاکي وی چې نبی علیہ السلام څومره اوخ کې پاکي جو ما کوم رس اوخ کې سیوا کیږي زه جاړم سیوا وی بیا چې سفر روانيږي یو سورلې تخیجو نو د دې جسم غټو نو چې سورلې ته نشو خته اوختا الله زدر ته دا منظر لګ پیش کما جی نو چې اوخته خېجولا دې ته لغوک شيخه تاسو دغه د پاره وایم لګ پر اسکټ کو دا صرف تاسو د کوله د پاره د معاشري یو ښه عکاسه ده نو چې اوخته پیغمبر علی السلام خپل بیبي وس برا وخت خیجی سورلې تا نو هغه خطه نشي نبی علیہ السلام دا خپل قدم داسې کېخو او بیبي ته وی چې ته په دې خپه کېدا او براو خېجا نو خپل رون او خپل زنګونی ورته پوړی کو ای اوس براو خېجا هغه ما دل تخپه کېخو دلا او زبر سورلې ته ختمه او سبحان الله دا سکور جنت نہیں ہوئے خوچ منگے پوچھ پدے منگ دا دے خوان او دا دے لذت واخ ہاں دا در تم یو خبر او کما یو رزی کور ناسو نو زما عادت دا دے زو بڑے رے کم اس کم زما کور والا تا چې چا ز بیمار شم ناغي به دی وبنس کی او دته بس وب په اسکوا چې روټای نه مخه ته کینی جو ګلاس ولور کوا باغی دا چې جمله ورېدلې و نو چې دسترخوان څنګه ولګید زما کور ولا خپل لور ته आवाज وکړ زما لور ته چې الله پلار لدی جک نه وب واچو ګلاس کې چې زه روټای کېدم چې دو وبنه اسکنه زو روټای نکدم دی وبنس دا وب ورته واچو نو ما اغلا راغلی نو ما پخپل هغه ګلاس کې وبو واچولې او مسکلی چې و مسکلی نو لور راته ابو خکاریږي په زندګۍ کې د اول زرته جزل چرته ځان ته وبو واچولې و دسکلی نو ما ورته دا شو قتل مې ولې سي چالو شو نظر مور په دې خبره خوشاله شو کنه چې را دې په اعتراض وکړ دروازه ته او کنه وي په اول ځل وبو واچولې نو ما کورواله ممکن اصلو نو ما ورته یو خبره درته وکم د لور ته مې د څه کار دی ما یو تجربه کړې ده د زنانو خاص کر مې مور تناسو مخامخ مې څه تجربه مې دادا د دې نفسیات معلوموله مې یو ورځ زما د کشر زوی ماشوم دې راغې نو د وچ مالا دی ابو روټي راکې نو ما غله یو نوړې د مینې د پاره ورکړ په دسترخوان دومې ورکړې نو مې بل ټیم چې دسترخوان لګید نو دې بغې کې راغسه دستانه بغیر ډوړې نه خوري اوس په تخوارای نو مې په هغه ول ټیم خو ما په خپل هغه مینې په وجه دوه ورکړې نو په دویم ځل راته کېنه چې اوس د استاد بغیر او مې کنن مې ورته دی ماشوم ته خالی پرتوک پیمپر بدل کو کنه نو بل راز براته وی چې واشروم کې وې لمبوم نو مې د دې دا مزاج ده نو زما لور خان دی لګیا دا
او ګورواله ته وایي نه 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 ما وره د پلار دا تقریر دي ما وره لکه موږ دا په یو ګپ کې دا خبره کوله رونو دا واقعي دا د زنانو څه دی یو مزاج دی نو ما ته وایي په خپله د بیان کې دا حدیث نه ویلې چې نبی علیہ السلام به کور په کار کې مصروف او کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی محنت اهله نو ما ورته مې په دې حدیث هم ځان پوهه کا ما خالی ترجمه نه وکړې ما خو پورا بیان کړو چې نبی علیہ السلام به د کور کار کاو نو اوس د دې دا مقصد دې څوک وانخلي چې نبی علیہ السلام بیبیانې به ناستې نبی علیہ السلام به وړاغېږله ولې د کور کار دی نبی علیہ السلام بیبیانې به ناستې نبی علیہ السلام به اوس هغې کپړې اینځلې یا هغه به ناستې نبی علیہ السلام به کور جارو کاو دا مطلب نه دی په مطلب چې په کور کې د نارینه د کولو کم کارونه یي هغه به پیغمبر په خپله کوله ځوانانو تاسو هم په دې غوږ کښې پوه شوئ د نارینه د کولو کار دې کې توهین نه دې کې به لاس کوي ها د زنانه د کولو کارونه چې دي هغه به څه کوي هغه به زنانه کوي او ته اوس کښېنې کور کې به سپږې ګورې سرونو کې نه نه دا مطلب هرگز نه دی الله دې زمونږ کورونه د خوشحالو کی او چې کوم زمونږ ملګري واده دی الله دې هغه کور د خوشحالو کی او مونږ تاسو ټول د هغې په خوشحالۍ کې شریک یو الله دې تمام مسلمانانو کورونه د راحت او د سکون او د اطمینان وګرځوي او د چا په رشتو کې رکاوټونه دي الله دې ختم کړي زندگی باقی ملاقات باقی